الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعه وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام قولا من رب الرحيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. محترم و عزتمندو، نن یو مختصر شانته ویډیو ز تاسو شریکوم، خو چې کوم خلکو ته هم دا ویډیو خوښه شوله نو هغه د خپل ملګرو سره هم د ثواب په نیت باندې شیر کړئ چې خلک د دې ویډیو نه فایده حاصله کړي، خلکو ته فایده حاصله شي. نو زه ستاسو دپاره کوشش کوم چې داسې مجربې دعاګانې او هغه مجرب او ښایسته ځایونه تاسو ته وښیم چې هغې باندې زما او ستا د دنیا او د آخرت ښېګړه کېږي. نو زه ستاسو دپاره کوشش کوم تاسو دا کوشش وکړئ چې دا ویډیو تاسو مخکې نور ملګرو سره شیر کوئ او هغوی هم د دې نه فایده حاصلوي. نن ویډیو دا د غاښ د درد د ختمېدلو دپاره کومه دعا ده یا کومه وظیفه ده چې هغې سره د غاښ درد ختمیږي. نو یو اسانه وظیفه ده، اسان الفاظ دي او امید دی چې هر انسان ته به یاد هم وي. دومره اسان الفاظ دي. په سوره یاسین کې یو آیات مبارک دی: سلام قولا من رب الرحیم. دا آیات مبارک چې کله انسان په غاښ باندې درد وي نو دا خپله ګوته دی روالي چې هر یوه ګوته وي او دا د په غاښ باندې کیدي چې کوم غاښ باندې درد وي، په کوم ځای باندې درد وي هغه ځای باندې دا کیدي او مخکې وروستو دی یو کرته درود شریف ووایي او 11 کرته دی دغه دعا ووایي. دا دعا دی ووایي چې دا کومه تاسو ته ما وویله چې سلام قولا من رب الرحیم، دغه آیات مبارک دی اولولي او همدغه غاښ نه دی بیا دا ګوته را لرې کړي او دا ګوته دی داسې سڼ کوي، بیا دی دغسې یو کرتو کی. نو چې کله دویم کرت هم وکړلو، اول درود شریف ویلو، بیا 11 کرته د آیات ویلو او بیا اخر کې بیا درود شریف ویلو، بیا دی دا ګوته روباسي او دغسې د 3 سڼکه ورکي. یعنی مطلب دا ده کومې لاړې چې د ګوتې پسې نښتې دي هغه د داسې په دې طریقه وسنډي. دریم کرت دی بیا هم دغسې وکړي چې درود شریف دی ووایي او 11 کرته دی سلام قولا من رب الرحیم دا الفاظ وایي، بیا د اخر کې درود شریف وای، بیا د ګوته را لرې کی او دا د داسې سڼ کی. نو انشاءالله العزیز د غاښ درد به الله جل جلاله ختم کی. دا به تقریبا 3 کرته د آیات ویلی شي انشاءالله العزیز. 1 منټ کې دننه د عمل کیږي او انشاءالله د لوی تکلیف چې د کوم غاښ والا تکلیف دی هغه به د دې نه محفوظ شي، هغه به د دې نه دغه درد نه خلاص شي. الله جل جلاله دې وکړي چې دغه کوم کسانو یا کومې زنانه دي نارینه دي او د هغوی په غاښ باندې درد وي، الله جل جلاله دې وکړي چې د دې آیات کریمه د خاطره دغه د دوی زمونږ د ټولو مسلمانانو دغه غاښونه ښه شي او د تکلیف نه محفوظ شو. آمین یا رب العالمین. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.